نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون صدق الله العظيم. سورة الأنبياء یولسم نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې د الله جل شانه د عذابونو نه یره اجمالا بیان شو او په دې رکوع کې د الله پاک د عذابونو نه یره او د مشرکانو گمراهی تفصیلا ذکر کیږي. الله پاک فرمایي مشرکانو تاسو زما سره شریکان ګرځوي نو دا ګور یادو ساتي ستاسو نه مخکې ډېر ظالمان تیر شو چې هغوی به ما سره شرک کو هغه موږ هلاک کړي دي او د هغې نه بعد موږ نور قومونه پیدا کړي دي. کله به چې د هغې د هلاکت وخت راغی او عذاب به ولیدو نو بیا به د عذاب نه تښتېدل او منډې به وهلې. فرشتو به دوی ته د ټوکو او د رسوایۍ په نیت باندې وي چې تاسو خو په نعمتونو کې اوسېدئ اوس پاتې شي خپل نعمتونو کورونو کې ژوند وکړئ که لیکن په دغه وخت د هلاکت کې دي کافرانو به افسوس کو دوی به وی چې موږ ظلم یقینا کړی دی ای افسوس هلاکت زمونږ دپاره هلاک شو موږ ظالمانو. نو ګوره تاسو هم شرک او کفر کوئ یاد ساتئ چې په تاسو باندې عذاب راشي نو بیا به افسوس کوئ لیکن بیا به افسوس تاسو ته پیدا نه درکوي. مشرکانو کافرانو تاسو د الله سره شریکان جوړوئ. تاسو وګورئ الله جل شانه دومره لوی بادشاہ دی زمکا اسمانونه تمام نظام پیدا کړی دي نو دا عبث نه دی دا د څه مقصد دپاره دی دا ټول د الله په وحدانیت باندې دال دی. الله یو دی هیڅ قسم شریک نه لري. که چېرې الله پاک شریک نیولی نو بیا به الله جل شانه ستاسو دا بوتان او په تاسو کې انسانان شریکان نه جوړولی لکه تاسو عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام دا د الله سره شریکان یادوي نو دا ستاسو ناپوهي ده. الله شریک ته ضرورت نه لري. که بالفرض والمحال الله پاک شریک نیولی نو بیا به ستاسو دا بدرنګ او بیکار بوتان ځان سره شریکان نه جوړولی فرشتي به جوړې کړي وي یا به د جنت حورې جوړې کړي وي دا بوتان ځان سره خدایان شریکان جوړول دا ستاسو عقل دی. الله پاک سره هیڅ قسم شریک نشته بل الله پاک فرمایي چې موږ په ایمان باندې کفر ختمو. کله چې ایمان راشي کفر ختم شي او تاسو کافرانو لپاره د افسوس او هلاکت وي تاسو د الله سره شریکان جوړوي ایمان نه وروړئ کفر اختیاروي د الله سره شریکان یادوي او ایمان نه وروړئ. د الله جل شانه دومره لوی خدایي ده چې د تمام نظام مالک یو الله دی او دا څومره بندگان د الله دي بیا خصوصا د الله فرشتي د الله نور مخلوقات تاسو کافران نه علاوه دا ټول د الله عبادت کوي او هیڅ قسم نافرمانی د الله نه کوي. بیا دا فرشتي دي
شپه ورځ د الله عبادت کې لګیا دي چرتم سستی او ناراستی نه کوي او بیا الله پاک د خپل وحدانیت یو دلیل وي چې دې ته برهان تمانع وي کچري الله جل شانه سره په دې نظام کې شریکان وي نو بیا به په دې نظام کې فساد راغلی وي زمکه اسمان کې به هر وخت کې جګړې وي وجه دا ده مفسرین فرمایي کدا الله سره شریک بل وي ناغبم خدای وي او خدایان خو مضبوط وي کمزوري نه وي نو خدای ته وي چې داغه مقابل ني کچري بالفرض والمحال پزمکه اسمان کې د الله سره بل شریک او خدای وي ناغبم داسې مضبوط او زورور وي نو بیا به خپل منځ کې جګړې کولې یو به انسان پیدا کوم بل وی نبی پیدا کی بس نظام په ګډوډو یو به باران کوم بل به نبی کی یو به فصل زرغونم بل به نبی زرغونه فساد او جګړې به دا دلیل د دې چې یو الله دی ځکه نظام سم روان خدایان شریکان نشته د الله سره او بل الله چې سکی داغه نه تپوس کوونکی نشته او مخلوق چې سکی ددن به تپوس کول شي او کافرانو تاسو د الله سره شریکان جوړوي نو کله الله سره شریک وي په دې باندې یو دلیل ذکر کوي الله سره شریک نشته که تاسو وایئ چې الله سره شریک شته څوک سره خپل بوتان یادوي څوک فرشتي یادوي څوک پیغمبران یادوي څوک د قبرونو بزرگان یادوي او څوک پیران یادوي کچره دا د الله سره شریک وي نو کم از کم یو دلیل خو پیروړی کړه بے دلیل خبره خو د چانه مني لکه نن سبا دور کې داسې خلق شته وای من یو الله منو او چې کله وګوري نو سجده به قبر ته لګي نو دا یو الله ته مني دا سجده دی قبر ته ولې لګي من یو الله منو او چې وی ګوري نو دا قبر نه به طواف کوي نو دا الله د کور بیت الله نه علاوه قبل ځای ته طواف جایز دی دا دی ولې وای من یو الله منو او چې کله په سخت راشي نو په دغه وخت بیا لرشي وای دا زیارت والم د خلکو ضرورتونه پوره کوي الکه هغه مخلوق دی هغه خپل محتاج هغه ذات نه وغواړي چې محتاج نه دی الله دی وای من یو الله منو او بچی چې نوي نو بیا په قبرونو ګرځي وای دا پلاني بابا چې دی دا زیارت دیم خلکو له بچي ورکی نو الله بچي ورکی مخلوق بچي او بچي بیسي مخلوق چاله سن شي ورکول یو انسان په خپل مریض دی پکټ کې پروت دی او بل مریض ول راشي دا مریض په خپل د خپل ځان په غم کې لګیا دی د دې بل بسول مخلوق ټول مریضان الله جل شانه وی بادشاہ دی ان سبادات سے خلق مشتا چې د الله پاک صفاتونه مخلوق لور کوي الله خالق دی اولاد الله ور کوي باج خلق داوی پلانی پیر سے بل چلار شي ناغم زوی ور کوي اغلور ور کوي پلانی قبر للار شي اولاد ور کوي الله پاک دې معافیو کی دې مسلمانان ناپوهه سردا کارونه کوي مولانا بن لگر سے رحمت الله علیه و فرمایل د دې زیارتونو قصې په اکثر هغه ډېری کوي ناشنا قصې زانګو قصه کې چې زانګو کې کہانی پوری استابزوی کې څوک دې قبرون لار شي ال تکپړی وی غیله موټي ورکړي او چې غوټه ورکړي بچي بلکی موږ په خپل یو زیارت ته ورغلو موږ ګور مدرسه کې طالبان زیارت سره خوا کې یو اونو دنیا کپڑے پکې ځوړند دي هغه له خلک غوټه ورکوي تاسو موږ دا ولي وې دا چې څوک یو غوټه ورکړي دا یو بچي کې څوک چې دوه غوټه ورکړي دا دوه بچي کې اوس زیارت ته ګورا د کپڑے غوټه ته ګورو بچي ته ګورو دا بچي دلته پروت نه پوهیدا جهالت ته اوس خو دنیا لګیا ده د دنیا په سيزونو کې سوچ کې مسلمان لا وسم په خوب باندې پروت دی ویښه الله بچي ورکی بل څوک نشي ورکول نه ډاکټر ورکول شي
نه پیر ورکول شي نه دمګری ورکول شي او نه زیارت ورکول شي الله ورکړي او چې الله نه درکړي کړ تمام دنیا دی راجم شي نشي درکول دا الله بادشاہي را او بیا الله پاک فرمای چې تمام دنیا کې سړي مخکې تیر شوی دي رستو سکیږي دا ټول د الله په علم دي او ټول مخلوق د الله نه یریږي او فرشتیم د الله نه یریږي او په دې فرشتو کې او شیطانو ابلیسو هغه د خدای دعوا وکړه د الله جل شانه د مقابله دعوا وکړه نو الله پاک هغه ته سزا ورکړه چې څوک هم د الله د مخالفت دعوه لري هغه ته الله پاک سزا ورکړي نو الله پاک فرمایي وکم قسمنا من قريه او ډیر جات من هلاک کړي دي د کلو والا خلقنا كانت ظالمه چې او د کلو والا خلق ظالمان او مشرکان وانشأنا بعد قوما آخرين او من پیدا کړل پس دغه قوم د هلاکتنا قوما آخرين بل قوم فلما حسوا باسنا بصر کړل چې دی اولیدو زمنګ عذاب اذا هم منها يركضون ناګهان دوی داغه نمنډه شروع کړي بیا تختیدل لا تركضوا فرشتو وته تاسو متختی ورجعوا تاسو واپس الى ما اترفتم به نعمتون تاسو پاره کې اوسېدای ومساكنكم او خپل کورونو ته لعلكم تسالون د پاره دې چې تاسو نه تاسو شي قالوا دی بوای یا ویلنا هي افسوس زمون د پاره انا كنا ظالمين یقینا منغو ظالمان او مشرکان کله چې عذاب راغی بے افسوس کو لیکن بیا کار نہ کید فما زالت تلك دعواهم بس ہمیشہ پارو دعوت دوی وینا دوی دا حتا تردی پوری جعلناهم چمنگو گرزول بی حسویدا کٹکڑی شوی ختم کڑی شوی خامدین مڑو وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین او ندی من پیدا کڑی وما خلقنا السماء او من ندی پیدا کړي اسمانونه والارض وازمکی وما بینهما وجب ما بین د دې کې دي لاعبین عبس نام اس ندی پیدا کړي لو اردنا ان نتخذ لهوا کچر من اراده کړي وجه منګونی سو خدایان لتخذناه من لدنا من بخانی ولی خامخانی ولی خدایان د خپل جانبنا فرشتي بمنی ولی وی حوری بمنی ولی ان كنا فاعلين کچری ومنګ کوونکې بل نقذف بالحق على الباطل بلکہ منگ اولو پا حق باندے باطل لرا پا ایمان باندے اولو باطل کافر کفر فیدمغه پس ختم کردا ایمان او دا حق دے کفر او دے باطل لرا فیدا ہوا ظاہر پس ناگہان دا ختم شی ولکم الویل مما تصفون او استاد دپارے کافران و حلاکت داغ وجنا چتا سے بیانوی دا اللہ دپار شریکان وله من في السماوات والارض او دا الله د فارغ تمام سيزونه دي چې پاسمانونو کې دي والارض او پسمکو کې دي ومن عنده وجد سردي لا يستكبرون عن عبادته دا تکبر نکي اعراض نکي د عبادت د الله نه ولا يستحسرون او نبيستړي کېږي يسبحون الليل والنهار دي تسبيح بیانې د الله د فارغ الليل د شپې والنهار او د ورځې لا يفترون دي استثناء کوي ام اتخذوا آلهة من الارض آیاتین ولدی آلهة نور خدایان من الارض دزمکنا هم ينشرون آیاتین ژوند کوي مړي آیاتین مړي ژوند کوي نور خدایان دي نه نیولي لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا کچری وی پدې زمکه اسمانونو کې نور خدایان الا الله سوا د الله نه لفسدتا خامخا خراب شوی د ازمکه اسمانونه فسبحان الله پس پاک دی الله پاک رب العرش خاوند تخت عما يصفون دا غسن يصفون چې دی بیانوي د الله سره شریکان لا يسأل عما يفعل تپوس نشي کولای د الله نه څه کوي وهم يسألون د دې مخلوق نه به تپوس کولای شي ام اتخذوا من دونه آلهة آیانی ولیدی فرشتو من دونی سواد اللہ نالتن خدایان قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام ہاتو برحانکم تاسروڑ اخبل دلیل پدے شرک باندے هذا ذکر من معیا
دا قرآن دا نصیحت دا قرآن کریم چې دا نصیحت د زما د امت د پاره و ذکر من قبل او نصیحت د مخکنی زما د امت د خلقو د پاره دی بل اکثرهم لا يعلمون الحق بلکې اکثر د دوی چې دین پیژني حق لرا فهم معرضون پس دی اعراض کوي وما ارسلنا من قبلك من رسول او من ندلی گلے پیغمبر علیہ السلام مکستان اس پیغمبر الا نوحی الیہ مگر من وحی کو دتا انه لا اله الا انا فاعبدون د دې خبرې چې نشته بل معبود سوا د معنا فاعبدون پس تاسو یوازې زما عبادت کوئ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او ویدا کافران چې نیول د رحمان ذات اولاد سبحان و پاک د الله پاک د بچونا بل عباد مکرمون بلکې دا فرشتو دا پیغمبران دا بندگان دا الله دی مکرمون مقرب لا يسبقونه بالقول دی وړاندې دیوال نکی دا الله نه په وینا او په حکم کې وهم بامره يعملون او دی دا الله په حکم باندې عمل کوي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله پاک پیجنې غچ د دوی سره دی ما بين ايديهم چې د دوی سره یعنی اخرت وما خلف ما چې دوی نه رستو پاتې دي ولا يشفعون الا لمن ارتضى او دی شفاعت نه کوي مگر دا غچا الا لمن مگر دا غچا د پارا ارتضى چې الله پاک د خوشاله وي یعنی مؤمنان وي وهم من خشيته مشفقون او دا فرشتي او دا بندگان دا الله د يرنا مشفقون يريدون كوي ومن يقل منهم او هغسوك چئوي منهم ددي بندگان زمانا اني اله من دونه يقينا زخديم سوا ددنا اني يقينا زچيم اله من دونه خدایان دي زما د پاره من دونه سوا د الله فذلك من نجزيه جهنم فزدا نجزيه من بدل ورکدتا جهنم د جهنم یقینا یعنی زما په بندگانو کې څوک دا داوو کې چې زه خدای يم سوا د الله نه د خدای داوو کې نو الله فرمایي چې موږ د تبدل ورکو فذلک نجزیه بس موږ د تبدل ورکو جهنم د جهنم کذالک نجزی الظالمین هم دارنګي موږ بدل ورکو مشرکان او کافرانو ته واخر دعوانا